انجام د کافرو دا به جهنم وي. اوس جهنم څه شی عزیزانو؟ جهنم قرآن کریم کې په مختلف نامو باندې الله داغه ذکر کړي. علما لیکي چې جهنم کې به طبقات درجات بوي پکې، مختلف درجات بوي پکې، لکه څنګه چې په دنیا کې د ګناهونو د نیکو مختلف درجات، داسې به په جهنم کې مختلف درجات. ځینې خلق به چې هغه پاس چت د جهنم کې وي، ځینې خلق به چې هغه به په منځو میانه کې وي، ځینې خلق به چې هغه به بالکل لاندې په بیخ د جهنم کې پراته. بیا علما وایي چې د جهنميانو بدن چې کوم دی ار او رسبه او یا کرته د یو جهنمی دا پوستکه سوځي او بیا بنوي په بل راځي. آراواز او بیا د یو جهنمی دا بدن چې دی دا به دومره غټ وي چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزل. الله دې امان راکړي. تاسو اندازه ولګوئ چې د یو جهنمی بدن به دومره غټ او دا دومره لویه دنیا چې په جهنم کې به پرته چې بیا جهنم به څومره لوی. بیا به دا جهنميان راجم شي په جهنم کې به یو مشوره وکړي چې وګي شو الله ته به التجا وکړي چې یا الله دنیا کې به چې مونږ وګي شو کور ته برالو خزو براته روټه پخ کړي وایا بازار کې به هوټل ته بلا نو الله به ورته وایي چې لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. دوی د پاره خوراک نشته مگر هغه خوراک به چې نه به په بدن پرورش مومي او نه به په لوګه دفع. رومبنین وړای چې دوی خلی تکي نو اویا زره کاله به رومبنین وړای په دې مړای کې نختی وي، نه به ښکته ځي او نه به پورته راځي. بیا به دوی تقاضا وکړي د اوبو چې تږي نو اوبه به وله راشي. ابداسې اوبه چې هغه کاسه څه وخت کې دوی مخ ته ونیسي نو دا د مخ غوښې به په اوبو کې را پرېږدي. دا رنگ به د دوی لګیاي ابد الاباد دپاره. مړه کېږي به نه جي ما لا يموت فيها ولا يحيا، نه به پکې مري او نه به پکې ژوندي ټینګېدی شي. عزیزانو عرض داو قرآن کریم کې بل ځای کې راځي چې دا ټول مراحل طے شي نو بیا به الله وی لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. دوی د پاره په جهنم سرم کې خودې شي
چې دا تپش بهر نه الله دې امان راکړي. قران کریم کې بل ځای کې د دې جهنم نوم دی القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه چې په دغه ورځ د چا تله د نیکۍ سپکه شوه فأمه هاویه وما أدراك ما هي نار حامية هاویه هغه کندې د جهنم ته وایي هاویه هغه کندې د جهنم ته وایي چې هره ورځ جهنم هم دغه کندې نه اویا کرتې امان وه الله فرمایي فاما من ثقلت موازینه چا چې د نیکۍ تله درنه شوه فهو فی عیشة راضیه دا به په عیش کې په خوشحالۍ کې واما من خفت موازین چا چې د نیکۍ تله سپکه شوه نو فامه هاویه دا غځی به هاویه وي اوس هاویه څه ته وایي وما ادراک ما هي نار حاميه ګرم اور ته وایي چار ورځې او یا کرتې جهنم هم ته امان وه دا به د هغه خلقو حال وي چا چې په دنیا کې کفر او شرک کړي د کافرو د مشرکانو انجام چې دی عزیزانو ته که تاسو خیال وکړئ بعض خلق به دا په قیامت کې خدای ته ووایي چې یا الله دا شرک چې ما نه شوی او زه پوه نه وم ما ته پته نه وه نو دا یاد لرئ چې د مسلمان عدم پویا یا اقرار په جهل کول دا به د خدای په در کې قبول نه وي زه پوه نه وم دا عذر به خدای نه مني د هغې وجه دا ده چې ته پوه نه وې نو ما پیغمبران درلیږلي چې ته پوه نه وې ما علما درلیږلي چې ته پوه نه وې ما صلحا درلیږلي هغه کم کیفیت ته چې په هغه کیف ما تا ته خپل دین در رسولی عزیزانو زه کله کله وایم چې زمونږ په دې ملک کې دا تبلیغي جماعت والا شي دا خالص مسلمانان اگر چې په پاکستان کې دا هم د خلکو بدی شي څوک ورپسې څه وایي څوک څه وایي خو بهرحال خیر ایو بزرگ لیکلی دي چې کدا زمونږ د زمانه مسلمانان د رسول الله په زمانہ کې وې او دوی ورته کتلی وې صحابه نو یو فتوا با دوی لګولې وې په صحابه او یو فتوا به صحابه لګولې وې په دې خلکو دوی چې صحابه ته کتلی وې نو دوی به ویل چې دا خو لیونی دي هلکه دا لیونی نه دی نه کېړی شته نه ټوپی شته نه جامې سمې دي دا لیونی نه دی او منډې دي او دی
دوی به ویل چې دا لیونیان دي او صحابه چې دوی ته کتلی وې نو صحابه به ویل چې دا زنديقان دا زنادقه دي رنگ څنګه ډېر غوړ زیړ جوړ کړي دي خو ایمان پکې نشته زمونږ رنگ څنګه غوډېر زیات چغې موم ډېر شور موم ډېر هغه خلق هم د اسلام چغې وایي چې کوم خلق په خپل بدن باندې اسلام نه دی رایج کړی هغه خلق هم د اسلام نامي علي چې کوم خلقو په خپل خزه باندې اسلام نه دی حاوي کړی په خپل لوري اسلام نه دی حاوي کړی اين چې وی د اسلام نو صحابه چې مونږ ته کتلی وې چې ښا تاسو هغه مسلمانان یې کوم اسلام چې حضرت زید حضرت حنزلہ حضرت ابو هريره حضرت انس دی خلق په ذریعہ چې کوم اسلام تاسو ته در رسیدلی هغه دا اسلام دی چې دا تاسو اوس چغې وایي مونږ به څه وایو زما عزیزانو اسلام نوم اخیستل ډېر آسان د دې داسې مثال دی لکه سړی نکاح چې کیږي نکاح تړي نو آسان ټکی مولا ورته وایي چې هلکه دا